اسلامی حکومت قیام د اسلامی حکومت قیام دا ډیر زیات ضروری دی د پیغمبر علیه السلام د اسوه حسنه تقاضا ده زمون په دې وطن کې په دې وخت کې دا د زوال دور دی د زوال په دور کې دا سوچ راغلی دی چې دا حکومت او سیاست دا د روحانیت مخالف دی یو سړی چې ذکر او اسکار کوي او په هغه کې به روحانیت وي نو هغه به د دې سیاست او د حکومت نظام لري ساتي دا غلطه خبره ده دا د اسلام خلاف خبره ده که چېرې او دا سیاست او دا حکومت دا خو ګنده تالاب دی ګنده ډنډ دی نو ګنده ډنډ ته خو شریف سړی او پاک سړی نږدې هم نه ځي او د ځان لرې ساتي دا غلط سوچ دی که چېرې دا ګنده ډنډ او که چېرې دا د روحانیت خلاف و نو حضرت داود علیه السلام به حکمران نه و حضرت سلیمان علیه السلام به حکمران نه و حضرت یوسف علیه السلام به حکمران نه و زما استاد دی حضرت مولانا گوهر رحمان مرحوم معفور هغه په خپل مشهور کتاب اسلامی سیاست کې د قرآن 2 آیتونو حواله ورکړي دي یو ته وایي آیت سلطان یو ته وایي آیت سلطان د آیت سلطان په ضمن کې مولانا گوهر رحمان سے فرمایلی دي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت کو نو پیغمبر علیه السلام دا دعا کوله چې اے الله ما په صدق سره چې وباسي نو مباسي او چې وردن کې مې خاطن وردن مې کې په صدق سره پر اختیار سره او یو حکومت زمام مرستیال جوړ کې د حکومت دعا کړې ده پیغمبر علیه السلام د هجرت په موقع مولانا گوهر رحمان سے فرمایي چې دین ثابتېږي د قرآن د دې آیت نه چې د دین نفاذ د حکومت نه بغیر ممکن نه دی ممکن نه دی دویم آیت ته آیت تمکین تمکن فی الارض تمکن فی الارض آیت دار الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر زمون شیخ وای چې دغه الله فرمایلی دي چې دا هغه خلق دي دا هغه خلق نه مطلب دا انصار او مهاجرین دا صحابه کرام دا هغه خلق دي کچری دي ته اقتدار پس مکه باندې ملاو شي دی به نظام صلات او نظام عبادت قائم دی به نظام زکات او نظام اسلامی معیشت قائم دی به امر بالمعروف نظام او د نهی عن المنکر نظام قائم مولانا گوهر رحمان سے فرمایي چې دینه دا ثابته شوله چې نظام صلات د حکومت نه بغیر نشي قائمېدی کامل انداز سره نظام زکات او اسلامی نظام معیشت د حکومت نه بغیر نشي قائمېدی امر بالمعروف د حکومت نه بغیر نشي قائمېدی نهی عن المنکر د حکومت نه بغیر نشي قائمېدی د قران پاک دا آیت مونږ ته دا خبره کوي ډېر صحابه داسي چې د خلفای راشدین په خلفای راشدین په خپل حکمرانان هغه سي حکمرانان انساني تاریخ داغي مثال په مقابله کې مثال نشي پیش کوله خدایي په دور کې ډېر صحابه کبار صحابه داسي چې په خپل د صوبو گورنرانو او هغه صوبې نن یو ملک دی نو حکومت سیاست اقتدار چې د خېټې د پاره د لوټ مار د پاره او د ذاتی مفاداتو د پاره نو دا بیا واقعي د روحانيت خلاف دی هغه صرف اقتدار نه هغه هر هغه چیز بیا او دا بیا واقعي ګنده ډنډ او تالاب دی خو چې کله دا حکومت او سیاست او مملکت او ریاست د الله د دین د قیام د پاره نو دا هین روحانیت دی هین روحانیت دی او دا بیا د دین تقاضا ده نو پیغمبر علیه السلام اسلامی حکومت قائم کړی دی عزیزان نن امت سره هر څه شته پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث شریف ته په ختمه چې ریاست اسلام او ریاست دا دوه جوړوا ورونه دي یو ځای پیدا شوي برخ ورونه دي اسلام او ریاست برخ ورونه دي او دا دواړه د یو بل نه نشي جدا کېدی اسلام ریاست اسلام محل دی او ریاست د دې چوکیدار دی اسلام محل دی او ریاست د دې چوکیدار دی نن محل شته دی چوکیدار نشته نو څوک د تیلو په نوم باندې لوټي څوک د ګیس په نوم باندې لوټي څوک د بندرګاهونو په نوم باندې لوټي او د ټولي دنیا اوږي راغون شوي دي د تیلو اوږي د پټرول اوږي د ډیزل اوږي د سرو اوږي د سپینو اوږي د ګیس اوږي د بندرګاهونو اوږي او د رسول الله په امت باندې حمله ور دي ځکه چوکیدار نشته پاسبان نشته
نگهبان نشته پاسبان او نگهبان او چوکیدار خو اسلامي ریاست دی اسلام شته دی اسلامي ریاست نشته دی نو اسلامي ریاست د مسلمانانو د رسول الله د امت د دې مسایلو واحد حل دی نن 1.70 کروڑ مسلمانان دي 24% مسلمانان دي په دنیا کې 24% 19% رقبه د ورسره 70% قدرتی دولت دی ورسره بهترین جغرافیایی محل وقوع او انتهایی اهم بندرګاهونه دي ورسره اتیا لکه ریګولر آرمی دی ورسره په اسلحه په ګودامونو کې د کارتوس نه تر اټم بم او میزایل پورې هر قسمه وسله موجوده ده خو د دینه باوجود مهاجر دي د دینه باوجود سپک دي د دینه باوجود محکوم دي غلام دي وال خړلې دي هیڅ حیثیت نشته او تیسرے درجے کی شہری د رسول الله امت جوان تیری زکا هر سشتری اسلامی حکومت نشتا نو د مسلو حل اسلامی حکومت ته داغه د پاره جدوجہد کول دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه ده او د عشق رسول تقاضا ده